بسم الله الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم. نن چې کوم مونږ لیکچر ورکو نو هغه دې باره کې به وي چې کوم کسان په ایټا باندې اپلای وکي د خیبر پښتونخوا ایجوکیشنل جابز دپاره، نو بیا به هغه د ټیسټ دپاره تیاری کوي. کم ډیفرنٹ کیډرز چې دي فی ایس ټي، سی ټي، ایس ایس ټي آی ټي، سی ټي آی ټي، ای ټي، ټي ټي، څومره کیډرز چې دي نو دی به بیا د هغې دپاره چې کوم ته تاسو اپلای کړي وي نو بیا به د هغې ټیسټ دپاره تیاری کوئ. اوس پیپر چې دی دا پیپر به څنګه راځي، د دې پیپر کمپوزیشن به څنګه وي، کوم سبجیکټ به تاسو له کتل وي او دا سبجیکټ به د کوم کلاس وي، نو د هغې باره کې به نن چې دی اوس مونږه ډسکشن کوو. نو راځئ چې مونږ خپل ټاپک چې دی هغه شروع کوو. پهله چې څوک فی ایس ټي ته اپلای وکړي، کم پرایمري سکول ټیچرز چې دی د هغې دپاره چې څوک اپلای وکړي نو د هغې پیپر کمپوزیشن داسې دی چې 25% په انګلیش راځي. اوس دا انګلیش چې دی تاسو به انګلیش څنګه ګورئ، د کوم کلاس به ګورئ، تاسو ته به کم پیپر چې راځي او په هغه پیپر کې به انګلیش پورشنز وي دا به څنګه راځي. نو دې دپاره به تاسو چې دی د کلاس فورت نه والا د کلاس فورت نه او د کلاس 10 ته پورې د کلاس 10 ته پورې چې دی تاسو څومره انګلیش بوکس دي د ګورمنټ سکول بوکس چې کوم دي د انګلیش د کلاس فورت نه والا د کلاس 10 ته پورې هغه به تاسو سټډي کوئ. په هغې کې به اسپیشلی تاسو چې کوم دی ګرامر چې دی ګرامر به تاسو ضرور ټچ کوئ. ګرامر چې څومره هم دي لکه ناونز دي، پروناونز دي، آرټیکلز دي، ایکټیو وایس، پیسیو وایس، ډایرکټ انډایرکټ، دې نه به تاسو ته انګلیش پورشن چې دی راځي هغه به ستاسو کور کیږي. میتھمیټکس چې دی د میتھمیټکس لپاره به هم تاسو د فورت کلاس نه والا د 10 کلاس پورې ګورئ. دې کې به ستاسو چې کله تاسو د فورت نه 10 ته پورې وګورئ نو ستاسو به سی ټي د سی ټي چې کوم پیپر دی هغه به هم کور کیږي، د سی ټي آی ټي به هم کور کیږي، ډي ایم وغیره څومره چې دي. خو پرایمري دپاره خصوصا تاسو به کلاس 5th، کلاس 6th، کلاس 7th چې دا 3 بوکس چې دي هغه تاسو خامخا دې کې چې څومره پورشنز دي هغه تاسو لکه څنګه جیومیټري راځي، بیا په هغې کې ډیفینیشنز راځي، ډیفرنٹ ډیفینیشنز راځي لکه اکیوټ انګل، رایټ انګل، دا څومره ډیفینیشنز چې دي دا موسٹ امپورټنټ دي. دا چې کله تاسو وګورئ دې کې چې کله تاسو جیومیټریک پورشنز وګورئ او اسپیشلی د ګورمنټ بوکس تاسو 5 6 7 وګورئ نو هغه به ستاسو کلیر شي. جنرل ساینس چې دی د جنرل ساینس دپاره تاسو کلاس 5th نه واخله د کلاس 8 پورې چې دی هغه تاسو وګورئ نو هغه به ستاسو کلیر شي. سوشل سټډي چې ده هغه چې کوم کرنٹ افیرز دی یاد ساتئ، کم کرنٹ افیرز چې دي نو هغه د هغې نه راځي لکه پاکستان کرنٹ افیرز چې دي هغه تاسو اسپیشلی چې د هغې سټډي تاسو خامخا وکئ نو هغې نه راځي هغه به ستاسو کلیر شي. پیډاګوګي چې دی هغه تاسو بلوم ټیکسانومي وګورئ نو هغې نه به ستاسو پیډاګوګي چې ده هغه کلیر شي. ټیک ہے. او بیا پاک سټډي اسلامیات دا چې دی پاک سټډي شوه نو هغه هم د سوشل سټډي نه به ستاسو کلیر کیږي. او کم اسلامیات چې دی نو هغه تاسو د ګورمنټ بوکس چې دی 5 6 7 ورسره 8 هم انکلوډ کړئ نو هغه به ستاسو کلیر شي. اوس راځو نیکسټ کیډر ته. نیکسټ کیډر زموږ سره دی قاریه یعنی چا چې حفظ کړی حافظ قرآن وي. کم کسان چې حافظ قرآن وي نو پهلا خو هغه دې ته اپلای کولی شي. اینی هاو چې چا سره د حافظ قرآن کم سرټیفیکیټ نه وي یا هغه حافظ قرآن نه وي نو هغه ورته اپلای نشي کولی. دې دپاره ستاسو مسټ چې دی هغه څه دی تجوید یا اسلامیات. نو کم تجوید بوکس چې دي هغه تاسو به سټډي کوئ. انګلیش څنګه چې مونږه پرایمري کې ویله
چې 6 7 8 هغه تاسو وګورئ. اردو 10% اوس دې کې اردو انکلود ده. نو اردو کې داسې نور خاص نه راځي، یعنی کم بکس وغیره چې ګرامر تاسو سټډي کوي. میتھمیټکس 10% هغه هم تاسو کم چې پرایمري لیول کې دی هغه سټډي کوي. سوشل سټډي هم کم پرایمري لیول دی، دغه شان د پیډاګوګي په اسلامیات. نو 10% چې دی هغه ستاسو میتھمیټکس دی، 10% سوشل سټډي دی، 10% پیډاګوګي دی او 10% مارکس چې دی هغه د جی کې دی، یعنی فاک سټډي او اسلامیات چې دی. و یاد ساتئ دې کې اوس تاسو وایئ چې یاره زه حافظ قرآن یم، 30% مارکس چې دی هغه به زه والم، او داسې کوم اردو چې دا به زه والم اسلامیات. یاد ساتئ دې کې ډېر ټاپ کمپټیشن وي. 0.1% چې کوم دی 0.1 خبره نه کوو، 0.1% باندې چې دی نو هغه هم ډېر کیډرز چې دي هغه پاتې شي. ولې کمپټیشن ډېر ټپ. تاسو کوشش کوئ چې هر یو سبجیکټ چې دی هغه سټډي کوئ، ځکه چې ستاسو فیلیر په یو کې هم رانشي. کم از کم ستاسو 70 مارکس چې دی هغه اخیستل لازمي دي. ټیک ته. نیکسټ کیډر زم سره دی ټي ټي مطلب دی ټیولوجیکل ټیچر کم آرټس ټیچر چې کوم یې. ټیک ته. نو هغې دپاره مسټ څه دی کم چې په قاریه کې و هغه پورشنز دلته کې هم نه. خو تاسو اسلامیات انګلیش 30% اسلامیات دی، که دې کې تاسو 25 واخلئ، 20% ستاسو انګلیش دی، که دې کې تاسو 15 واخلئ، 10% ستاسو اردو دی، دې کې تاسو 7 واخلئ، او سوشل سټډي چې دی کې تاسو 5 واخلئ، پیډاګوګي کې تاسو 5 والی، میتھمیټکس کې تاسو 6 والی، او جی کې چې دی کې تاسو 6 والی. تاسو که دا مارکس کاونټ کړئ 10 12 22 29 او 10 39. ٹھیک ہے. بیا 1 2 3 4 نو 49. نو اٹ از ناٹ انف. نو د دې مطلب دا شو چې تاسو به تیاری کوئ، پریپریشن کوئ، او هغه پریپریشن چې دی هغه به ستاسو د ټولو سبجیکټ وي. ادروایز بیا به تاسو کمپټیشن کې ډیر وروسته راځئ او ستاسو جاب کېدل به ډیر زیات ګرانه وي. نیکسټ کیډر زم سره سی ټي دی. د سی ټي فورس چې دی هغه اوورال تاسو وګورئ هغه ډېر زیات وي، او دې کې کمپټیشنز چې دی هغه هم زیات وي. د هغې وجه دا ده چې دا ډسټرک وایز دی. نو مطلب دا دی که یو سړی سوات کې دغه کوي کمپټیشن کوي، نو ثابت سوات چې دی د هغې سره به د هغه کمپټیشن وي. داسې که څوک په پېښور کې ټیسټ ورکوي او د پېښور ډسټرک سره وي، نو هلته کې هم ډېر زیات کمپټیشن دی. دې کې تاسو وګورئ دا درې سبجیکټس تاسو موسټ امپورټنټ دي. انګلیش 25% دی، میتھمیټکس 25% دی، جنرل ساینس 20% دی. نو 70% مارکس چې دي هغه ستاسو ساینس سبجیکټ ته او ورسره انګلیش چې دی د هغې دي. نو تاسو به یو کار کوئ چې میتھمیټکس او جنرل ساینس 45 مارکس دي. میتھمیټکس او جنرل ساینس 45 مارکس دي چې کم از کم 40 مارکس تاسو دې کې گین کوي. ادروایز بیا به تاسو کمپټیشن کې وروسته، ځکه چې پیډاګوګي کې 10 مارکس اخیستل ګران وي، یا کم سوشل سټډي چې د هغې کې 10 مارکس اخیستل ګران وي. نو ستاسو مین ټارګټ چې دی هغه دا درې سبجیکټ دي، انګلیش، میتھمیټکس، جنرل ساینس. نو کم از کم دې دریو کې 70 مارکس دي چې تاسو 55% مارکس چې دی هغه گین کوي. نو تاسو بیا ایزیلی سره چې دی دا ټیسټ کلیر کولی شئ په ښو نمبر باندې. ټیک ته. نیکسټ کیډر زم سره سی ټي آی ټي. سی ټي آی ټي او سی ټي کې دا ډفرنس دی چې سی ټي آی ټي کې مطلب دا دی انفارمیشن اینڈ ټیکنالوجي، دې کې کمپیوټر انکلوډ دی. ټیک ته. نو کمپیوټر سبجیکټ پکې انکلوډ دی، د هغې 25 مارکس دي، د انګلیش 25 مارکس دي، سوشل سټډي 10 مارکس دي، پیډاګوګي 10 مارکس دي، او میتھمیټکس 20 مارکس دي، جنرل ساینس 10 مارکس دي. دلته که تاسو وګورئ دلته ستاسو سره مین سبجیکټ کمپیوټر ساینس، انګلیش او میتھمیټکس، د دې اوس 70 مارکس دي. نو کمپیوټر دپاره به تاسو کلاس 6 نه شروع وکړئ، د کلاس 10 ته پورې به تاسو څومره بکس چې دي کمپیوټر هغه به تاسو سټډي کوئ. داسې سټډي کوئ چې کوم مین پوینټس دي هغه تاسو ته بیا درځي. سوشل سټډي دپاره څنګه چې مونږ په پی ټي سی کې ویله کرنٹ افیر چې دي، کرنٹ افیر کې دا راځي چې هو از د پرایم منسټر اف پاکستان، هو از د فورن
Minister of Pakistan, or who is the Interior Minister of Pakistan, یا داسې نور چې کوم کرنٹ افیرز دی پاکستان کې هغه تاسو ته راتللی شي. فی ټي مطلب دی فزیکل ایجوکیشن ټیچرز. دې کې اوس راغلی د فزیکل ایجوکیشن د هغې 20 مارکس دي، انګلیش 20 مارکس، میتھمیټکس 20 مارکس، جنرل ساينس 20 مارکس. دا څوک چا ساينس سبجیکټ پړاو کړي ډېر په اسانۍ سره هغه دا کلیر کولی شي ځکه چې 80 مارکس دي. ټیک ته جنرل ساينس کې د مطلب دغه سترانګ وي، میتھمیټکس کې سترانګ وي، او فزیکل ایجوکیشن دپاره تاسو د سیکنډ ایئر پورې څومره بکس چې دي هغه تاسو لازمن چې دی هغه سټډي کوئ. او دا پیډاګوګي او جنرل نالج چې دی هغه به 20 مارکس دي. نو که هغې کې دی 10 مارکس هم والي، خو چې دلته دی سترانګ وي 70+ مارکس د اخیستې وي نو دی به دا ټیسټ چې دی هغه کلیر کولی شي. ډي ایم ډرایینګ ماسټر چې ورته وایي د دې پوسټ لپاره که تاسو اپلای وکړئ او ستاسو وشي تاسو به لګئ په BPS 15 کې. ټیک ته کم های سکولز چې وي دې لپاره 20 مارکس چې دی هغه ډرایینګ راځي، 20 مارکس چې دی هغه انګلیش کوم سبجیکټ چې دی هغه راځي، 20 مارکس چې دی هغه میتھمیټکس، 20 مارکس جنرل ساينس، 10 مارکس جنرل نالج، 10 مارکس پیډاګوګي. ډیر سټوډنټ کا څنګه په سٹارټ کې موږ ویله که د پیډاګوګي دپاره تاسو کم ایجوکیشنل سایکالوجي چې ده، ایجوکیشنل سایکالوجي یو بک دی، په نور کیډرز کې بیا موږ نشو ویلی، دلته به دا موږ ډسکس کو. ایجوکیشنل سایکالوجي په نوم باندې یو بک راځي، هغه تاسو سټډي کوئ. نو که تاسو بیا هر کیډر ټیسټ ته اپلای کوئ نو هغه به تاسو ته څه وي، پیډاګوګي 10 مارکس اخیستل به تاسو ته ایزي وي. تاسو به څه کوئ، مسټ تاسو به ایجوکیشنل سایکالوجي سټډي کوئ. دا کوم علامه اقبال یونیورسټي چې ده د هغې BEd بکس کې مي، CT بکس کې مي، یا هسې هم تاسو په پلی سټور باندې سرچ کړئ نو تاسو ته دا چې دی هغه میلاویدی شي. تاسو به دا ډاونلوډ کړئ او تاسو به دا وګورئ. اسلامیت دپاره څنګه چې په دې فیل اکیډر کې موږ ویل فیس ټي کې تاسو که د 6 کلاس نه شروع وکئ او د 10 کلاسه پورې اسلامیات سټډي کوئ نو که تاسو یو ځل سټډي کوئ د یو ټیسټ دپاره نو نور دپاره بیا څه دی کاپي دي. جنرل ساينس دپاره هم تاسو 6 نه واله د 8 پورې سټډي کوئ نو تاسو ته بیا ایزي وي. SST بایولوژي کیمسټري دې ته که تاسو اپلای وکړئ او ستاسو وشي نو د هغې ستاسو به 16 سکیل کې چې کوم دی لګئ. ټیک ته دې ته ساينس 1 چې دی هغه ویلی شي. ټیک ته اوس دې دپاره ستاسو کم د 8 کلاس پورې بکس دي هغه ستاسو نه دي. تاسو بایولوژي اینډ کیمسټري دي کې 9 10 ورکړلی، خو ضروري نه ده چې 9 او 10 تاسو ته راولي. تاسو به څه کوئ، تاسو به کلاس 9 بایولوژي کیمسټري، کلاس 10 بایولوژي کیمسټري، فرست ایئر بایولوژي کیمسټري اینڈ سیکنډ ایئر اپ ټو سیکنډ ایئر تاسو دا به سټډي کوئ. 60 مارکس چې دی هغه د دې دي. نو که کوم کس بایولوژي کړي وي او دی په بایولوژي کې سترانګ وي او سره کیمسټري کې هم 60 مارکس دی چې 50 مارکس دی ګین کړي نو اټ از ویری ګډ. دا ته چانس جوړېدی شي که دا نور کم سبجیکټ چې دي د مارکس دی ګین کړي. پیډاګوګي څنګه موږ ویله د هغې دپاره تاسو 5% مارکس دي. ایجوکیشنل سایکالوجي سټډي کوئ. انګلیش ګرامر کې تاسو ته دلته اوس 15 مارکس دي. دې کې تاسو ته ایکټیو وایس، پیسیو وایس، ډایرکټ سپیچ، انډایرکټ سپیچ دا تاسو سټډي کوئ نو دې سره به ستاسو ښه پوره مارکس چې دی هغه راشي. دا مسټ سټډي کوئ. او دې نه علاوه کوم آرټیکلس چې دي یا پریپوزیشنس چې دي، پریپوزیشنس پکې هم ډېر زیات په دې ټیسټ کې دوی انکلوډ کوي. ټیک ته نو دې سره به ستاسو انګلیش پورشنز وشي. اردو دپاره تاسو ګرامر وګورئ. ګرامر پورشن کم اسم او اسم نکره، اسم معرفه، اسم موصول، اسم عالم څومره چې دي ګرامر پورشن تاسو وګورئ. او جنرل ساينس جنرل نالج دپاره څنګه چې موږ تیر کې ویل هغه به تاسو وګورئ 10% مارکس دي. CTIT څنګه چې CTIT یو دغه شان دي SSTIT دا خو دلته مارکس واز ډېر زیات دي. 60% مارکس د کمپیوټر ساينس دي.
نو که تاسو کمپیوټر ساينس کې سترونګ یې نو اټ از ویری ګډ ځکه 60% مارکس دی بس الته 25% مارکس وو دلته د هغې 2.5 دي 60% مارکس دي پیډاګوګي 5% مارکس دي انګلیش سکلز چې دی هغه 15% مارکس دي څنګه چې مونږه اس اس ټي بایولوژي کیمستري کې ویله چې تاسو اکټیو وایز پیسیو وایز دغه چې دی وګورئ اردو دپاره تاسو ګورئ ګرامر که تاسو وګورئ د اردو ګرامر د یو ټیسټ لپاره نو دا به کافي د نورو ټیسټونو لپاره هم دغه شانتي تاسو که جی کې چې دی هغه 5 to class 8 class 5 to class 8 وګورئ دا به تاسو ته کافي د ټول لپاره د دې کمپوزیشن داسې دی نیکسټ زم سره دی اس اس ټي فزیکس میتھس څنګه چې بایولوژي کیمستري او داسې فزیکس میتھس ته دې ته ساينس 2 ویلی شي دې لپاره تاسو میتھس فزیکس په 30% مارکس وي او میتھس 30% 60 مارکس بس تاسو د میتھس او د فزیکس راځي پیډاګوګي بس تاسو 5% مارکس وي انګلیش ګرامر چې دی هغه کې تاسو اکټیو وایز پیسیو وایز هغه تاسو وګورئ 15% مارکس پر راځي اردو کې بس تاسو 10% مارکس راځي هغه هم ګرامر فورشنز چې دی هغه وي تاسو کا د کلاس 9 او د کلاس 10 اردو راواخلئ کوم چې د کې پی کې ګورنمنت بکس دي نو هغې کې دا ګرامر کوم تاسو چپټر ان چې دی په هغې کې ګرامر چې دی هغه څه دی انکلوډ دی مونږ ټیچ کوو نو مونږ ته پته ده هغه ګرامر که تاسو وګورئ نو دا بس تاسو دا ټیسټ چې دی هغه کور کړي دغه شانتې اسلامیات چې دی او پاک سټډي چې ده هغه هم تاسو د 9th او د 10th بکس چې دی هغه وګورئ او لاست زموږ سره دی اس اس ټي جنرل اس اس ټي جنرل چې دی دې ته کم چا چې بایولوژي کړي چا چې میتھس کړی چا چې فزیکس کړی او ورته اپلای نشي کولی دې ته چې چا انګلیش کړی اردو کړی یا چا پاک سټډي لکه آرټ سبجیکټس چا ویلي هغې کې هغه ماسټر کړی وي هغې کې بی ایس کړی وي نو هغه ورته اپلای چې د هغه کولی شي د هغې پیپر کمپوزیشن څنګه دی 60% د هغې انګلیش دی نو که چا انګلیش کې بی ایس کړی وي نو هغه دپاره ډېر زیات اسانه ده یا چا انګلیش کې ماسټر کړی وي ایم پیل کړی وي د هغه دپاره اسانه ده ولې اسانه ده ځکه چې اوورال مارکس چې دی هغه تاسو وګورئ هغه په انګلیش باندې دي تیر کال نه 2021 کې ملګری دی هغه بی ایس انګلیش چې دی هغه کړلی نو هغه ورته چې دی اپلای وکړه نو 60 مارکس کې هغه 55 مارکس اخیستی وو او دا نور مارکس چې دی هغه سره انکلوډ شول نو هغه چې دی اوسه بی پی ایس 16 باندې اس اس ټي جنرل چې دی فوسټ باندې دی نو تاسو ته ډېر ایزي وي پیډاګوګي پکې 5% ته انګلیش دی کې اوس کم کامن چې دی هغه 5% دی اردو ګرامر 10% دی جنرل ساينس او میتھمیټکس دی کې ډېر زیات لګ دی only 10% او جنرل نالج پاک سټډي پلس اسلامیات هغه دی کې 10% دی نو ډیر سټوډنټ امید ساتم چې تاسو ته به زما ویډیو چې دی هغه ښه لګېدلي تاسو به د نالج چې دی هغه حاصل کړی د نورو ویډیوز دپاره او د نور نالج دپاره تاسو زما چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ او خپل کمنټس چې دی ضرور ولیکئ شکریہ